یو ځل د حضرت عمر فاروق او د حضرت ابوبکر صدیق د دواړو په منځ کې جګړه راغله. ملګري دي یو بل سره روان شي نو چې یو بل سره په جګړه شو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خولې نه ورته لږه ستغه ووته، بیا ستومانه شو، اوه دا خو مې ښه ونه کړل. حضرت عمر ته یې ما معاف کا، هغه ته پاسېد وی نه دی بخم. چې تلار دی ورپسې روان شو، وی ما زیاتې کړې دی، ابوبکر ورته وی او ما وبخه ما معاف کا. حضرت عمر غوسه ناکو اتلار کور ته ننه دی ورپسې په دروازه ورته، هغه ورته دروازه بنده کړه. چې دروازه بنده کړه، حضرت ابوبکر صدیق را روان شو جومات ته راته او پریشان دی چې ما دا ملګری حضرت عمر خفه کړ او ګورم زه هم نه بخلم، دا به څه کېږي. نو پریشان او دا لمن یې روچته کړې وه او دی لاس کې نیولې وه، په سوچ او فکر کې و چې جومات ته نبي علیه السلام نه راغی. حضور پاک صحابه ته وی دا سړی چې دی وی دې څه پریشانۍ کې مبتلا دی، څه مسله د پریشانۍ کې. حضرت عمر چې کور ته لاړ، ساعت تیر شو، هغه وی چې یاره دا ما څه وکړل، ټیک ده چې مثلا زه وچېړلم او ما باندې لږه سختي وکړه، خو چې کله ما نه بخښنه غوښته نو پکار دی چې ما بخلی، او چې کور ته راپسې راغی نو ما له نو پکار چې دروازه مې ورته بنده کړې وې، پکار وه چې ما ورته معافي کړې وې، دا خو غلطي وشوه. نو هغه م را روان شو، راغی چې ورېږه ورځم چې جوړه ورسره وکړم. نبي علیه السلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس وکړ، ابوبکر ولې پریشان ہے؟ وی صاحب عمر ترا زما د خولې نه لږه ستغه وکړه. نو امانه خفه شو، نو رانه کور ته لاړ، ورپسې لاړم. دې کې عمر راغی، حضور پاک حضرت عمر ته په غصه شو او فرمائی هل تارکو لی صاحبی، زما دا ملګري به پرېږدی ما پکې؟ ابوبکر یادی. حضرت ابوبکر صدیق وای چې دا الله رسوله غلطی ما نه شوې ده، دنه نه ده شوې. او حضور پاک بیا حضرت عمر باندې غصه کوي، هل تارکو لی صاحبی، زما دا ملګري به پرېږدی، دی به معاف کې؟ حضرت ابوبکر بیا وی صاحب ما نه غلطي شوې، دنه نه ده شوې. او حضور پاک حضرت عمر ته غصه او فرمایي د دواړو جهانو سردار، وی زما دا ملګري به معاف کې؟ وی هغه وخت چې ما وی زه پیغمبر یم، تاسو ټولو وی کذب ته دروغ دی وی، او ما ته ابوبکر وی صدق ته رښتیا دی ویلي، تاسو ټول ما نه بل طرف ته وی، دا زما ملګری. حضرت ابوبکر وی رپېدم، حضرت عمر رپېده، خدای اسمان راونه غورځېږي، دومره نبی علیه السلام پریشان. دا ابوبکر صدیق خفګان نه شو، ما غلطي ما کړې ده، تا کړې ده، خو دله دونه ابوبکر صدیق خفه کېده. او یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل د وفات نه لغونې مخکې وی په ما د هېڅ احسان نشته، که د چا احسان په ما وي د هغې بدل هغه له ما خلاص کړی دی، په دنیا کې مې خلاص کړی دی، په ما د چا احسان نشته. یو کس دی چې د هغې احسان زما په غاړه کې پروت دی، هغه له به هغه د احسان بدل الله د قیامت پر ورځ خلاصوي، چې هغه ابوبکر صدیق. دومره لوی سړی په صحابو کې اول نمبر، د جنت یو ځل نه په سو چنده حضور پاک په خوله مبارک هغه ته زیری شوی دی، عجزي پکې سونه وه. په لاره به روانو، ډکې به یې روچت کړ، وی دام زمانه ښه. باغ ته به لاړ، د باغ د بوټو ته څانګو ته به یې کتل، وی دام مانه ښه دي. مرغۍ به الوته را الوته، وی دا مرغۍ هم زمانه ښه ده. یو ځل وی افسوس چې د ابوبکر مور ابوبکر نه وي زیږولې، نو څه خبه وه. دومره عجزي وه پکې، ټوله شپه به یې پروردګار ته ژړل، تلاوت به یې کو، او دې خاصیت و چې کله به یې مونځ کو، مونځ کې به یې ژړل، الله ته به یې زارۍ کولې. دغه رنګې حضرت علي رضی الله عنه څومره لوی سړی دی، یو سړی د بار نه راغی، دی یې نه پېژن چې دا څوک دی. نو تپوس یې ته وکړي ته څوک یې؟ من انته؟ حضرت علي صاحب ته ته څوک یې؟ پکار دا وه چې ورته یې وی چې زه د نبي علیه السلام زوم یم، پکار دا وه چې وی د هغه د تره زوی یم. فاتح خیبر دی، راکوټې سړی نه دی،
حضور پاک د په حق کې د جنتیت اعلان کړی دی او باب العلم ورته ویلی دی چې علي صاحب د علم دروازه ده. انا مدینة العلم وعلي بابها. او د حضور دی ونه وی چې د حضرت حسن او حسین پلار یم، دی ونه وی چې د بیبي فاطمه خاوند یم. وی ته څوک یې؟ من انت؟ ته څوک یې؟ او ته څه وی؟ ما انا الا رجل من المسلمین. وی زه یو نو بل څه نه یم، د مسلمانانو کې یو سړی، یو عام مسلمان. عاجزی اللہ تخوخا، پاجز اللہ خوشحالی، پا کبر اللہ خفکی. لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ویجی پلا رزی نو خپی دا کبر جنو پشانتی مولا کبر باندې مگر سباو کی نه دا زمکه شلولی شي چې په وردن نشي، د خدای زمکه نشي شلولی، او نه دا سر اوچتولی شي د اسمان ته ورسي. حضرت لقمان چې خپل بچی ته نصیحت کوي نو یو نصیحت ورته دا کوي چې بچی ورې په ځمکه به د کبر تلل نه کوي، په اسانه او په نرمه طریقه په دې ځمکه ګرځه، لویي به ځان کې نه پیدا کوي، عاجزي په ځان کې پیدا کوي. نو په عاجزۍ الله خوشحالیږي. څومره چې الله انسان کمال ته رسوي ګورې په عاجزۍ رسوي، په کبر کمال ته نشي رسېدی. زمونږ د دارالعلوم دیوبند چې کوم بانی مبانی دی او د ټولو استاذ دی مشهور مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه، ډېر لوی سړی و. د دارالعلوم دیوبند بنیاد دی ښودی دی. دی د شاه عبدالغني رحمه الله شاګرد و. نن سبا د دارالعلوم دیوبند نه څومره چینې روانې د دنیا ګوټ ګوټ کې په لکونو شاګردان دي دارالعلوم دیوبند، او دا په لکونو مدرسې چې څومره د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي دا ټولې مدرسې د دارالعلوم دیوبند په نقشه روانې دي، او ټولو کې دارالعلوم دیوبند شاګردان د شاګردانو شاګردان د شاګردانو شاګردان لګیایي درسونه کوي. د دې ټولو ثواب به مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله ته رسېږي. لوی سړی قسم. او علم اوهو د علم غر و غر چې خدای پاک دله کوم علم ورکړی د دې له اندازه ولګوې چې کله د دارالعلوم دیوبند بنیاد یې ښوده، ځمکه ورته چا وقف کړه، دشت و بیابان ځمکه، هغه وخت چې په ځمکو څه کول نو خوب ویني، خوب د دواړو جهانو مبارک سردار په خوب کې ولید. قاسم ولې په سوچ او په فکر کې پروت دی؟ وی حضرت د مدرسې بنیاد اکدم او په دې سوچ کې پروت ما چې دا آبادی څنګه وکم، د طالبانو د رهایش د اوسېدو کوټې کم ځای جوړې کم، لنګر کم ځای جوړ کم طالبانو لا، او دارالحدیث چې ستاسو د احادیثو درس پکې کېږي هغه په کم ځای کې جوړ کم، او جمعات په کم ځای کې جوړ کم چې مونځ پکې کېږي. حضرت په دې سوچ کې پروت یم، په دې فکر کې د دواړو جهانو مبارک سردار ورته فرمایي وی راځه چې زه درته نقشه واچوم، په دې نقشه دارالعلوم جوړ کا. اوس دی خوب ویني نو نبی علیہ السلام ته مخکې شو، مولانا قاسم نانوتوي رحمه الله ورپسې شو، حضور پاک سره خپله کونټۍ د چوکه مبارکه او په هغې ورته کرښې راښکې، دلته به دیوال وی، دلته به دیوال وی، او د دې کرښو دننه به دارالحدیث جوړ کړي چې کوم دی احادیث لولېږي، او د دې کرښو دننه به جومات جوړ کړي، او د دې لاندې به لنګر دی، او دلته د طالبانو د کوټو دی. مکمل نقشه ورته نبي کریم صلی الله علیه وسلم واچوله په خوب کې کرښې راښکې. او لا عجیبه ناشنا دا ده چې وی نبی علیہ السلام خپې بلې خپې روان او زه ورپسې روان یم. دی راپاسېد د خوب چې راپاسېد، اوس په دې سوچ کې دی چې ما ته خو نبی علیہ السلام نقشه واچوله، خوب خو بندوي نه نو ولېږه دې ځای ته ورځم چې دا نقشه رانه هېره نه شي، چې هغې راته څنګه فرمایلي چې هغسې دیوالونه ووام چې هغه ځای ته ورغې د حضور پاک د هغه کونټۍ مبارکې کرښې هم پرتې وې او د هغې د خپو د قدمونو نشانونه هم پراته وي. دومره لوی سړی. زه کله ویم چې د کمې مدرسې بنیاد د دواړو جهانو سردار کېږي هغې نه به خیر نه خورېږي، د کمو طالبانو د کمرو بنیاد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کېږي هغې نه به خیر نه خورېږي.
دارالعلوم دیوبند دا غي نه خدای ډېر لوی خیر خور انتهایی لوی په مدینه منوره کې لوی عالم عربي نو خلق ور سره ډېر ناستو ما د ما یو دوه شاګردانو هغې نه مې تپوس وکړه دا څوک دی وایي دا زمونږ استاد دی او سپین ګیرې غټه سپینه ګیرې او ښکلې مزېدار نو زه ور نږدې شوم یاره زه ور نږدې کېږم چې د حدیثو اجازت ترې وغواړم تاسو استاد دی او سپین ګیرې دی او ډېر لوی سړی دی زه به ور نږدې شم چې زه د ده نه د حدیثو اجازت وغواړم نو چې زه ور سره کېناستم ما ته معلومات اخیستل میں حضرت تاسو حدیث چا نه ویلي وی زما فلان کې استاد یو عربي استاد راته وخوي هغه زما استاد دی میں حضرت د هغه استاد څوک دی وی هغه ستاسو په انډیا کې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله شاګرد بس ما غږ بیا ونه کړ میں سند دی زمونږ دیوبند ته رسېدلی میں شکر دا سند زمونږ شته زمونږ استاد مولانا عبدالحق صاحب دی رحمه الله د دارالعلوم حقانی شیخ الحدیث او بانی او دا هغه استاد مولانا حسین احمد مدنی صاحب او دا هغه استاد شیخ الهند صاحب ما ګوره عربو کې لوی شیوخ دا د دارالعلوم دیوبند شاګردان دي په افغانستان کې پاکستان کې بنگلادیش کې او دارنګې دا نور ملکونه چې څومره دي برما ده او که دا نور علاقې دا ټولو کې اکثریت د دارالعلوم دیوبند بچي دي نن په دنیا کې ګوره څومره د دین کار چې کېږي دا تبلیغي حضرات مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه الله ته څونه کار واغشت دا هغه استاد شیخ الهند صاحب او د شیخ الهند صاحب استاد مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه نو دومره لوی سړی دی عجزي څونه ده عجزۍ ته یې ګوره یو ځل یو په هندوستان کې یو کلی شاهجهانپور به ورته وي هغې کې به کال په کال د دې غیر مذهب او د مسلمانانو په منځ کې باسونه کېدل هندوان به م راغونډ شو سیکان به مو مسلمانان به مو انګریزان به مو نو د هغې علاقې خلکو مشوره وکړه چې دې ځل لمونږ د باس له او د تقریر له او د مناظرې له څوک راغواړو ټولو په دې فیصله وکړه چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه راغواړو لوی سړی دی او لوی علم خدای ورکړی دی دا مناظره به دې وکړي نو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه پسې د هغې علاقې عالمان رالل وی صاحب څه ښکال موږ هندوانو سیکانو سره د خپل اسلام مطابق چې کوم باس کوو او د اسلام هغه حقانیت ورته ښکاره کوو نو د هغې دپاره موږ د ټولو علماو سته انتخاب کړی دی نابته کې وی ورځ هم کومه مقرر کړې ده وی په پلانکې میاشت کې پلانکې ورځ وی ډېره ښه زه به د هغې نه یو ورځ مخکې درځم چې کوم تاریخ ستاسو دی د هغې نه به یو ورځ مخکې درځم شاهجهانپور ته چې هغه تاریخ راورسېد د هغې نه یو ورځ مخکې خلک رالل ریلګاډي د ریلګاډي کې به درځم ټرین کې خلک ریلګاډي په د شاهجهانپور چې کوم ریلوے سټیشن دی د دنیا عالمان او مسلمانان او طالبان دا راغلي دي او لوی استقبال دی چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه به راځي او د هغې استقبال به کوو لوی عالم دی دی چې کله په ریلګاډي کې را روان شوی دی سوچ یې کړی دی چې دا خو به ټول خلک زما استقبال له راغلي عالمان به م راغلي هغه ته پته وه دا خو به زما په زړه کې زه دومره لوی سړی یم چې دومره مولیان دی زما استقبال وکړي او بیا چې استقبال کوي نو چغې به وایي زنده‌باد او زنده‌باد زنده‌باد یاره دا خو را باندې ښه نه لګي قاسمه دومره لوی سړی خو نه دومره لوی سړی نو د هغې ریلوے سټیشن نه مخکې بل ریلوے سټیشن راته 15 کیلومیټره د هغې او د دې منځ کې فرق و نو دې په هغه ریلوے سټیشن باندې کوشو د هغې نه مخکې کوشو ریلګاډی چې کله ورسېد نو خلکو ډبې کتلې دې پکې نشته یو ډبې ګوري بله ډبې ګوري لوی استقبال دی او بینرې دی او زنده‌باد چغې دي چې ویې کتل دې پکې نشته هلکه حضرت رانغې پریشانه دي چې دا خو نه ټیلیفون شته هغه زمانه خو د ټیلیفونونو نه وه او نو اوس مونږ تللی شو چې هغه پسې طلب وکړو چې حضرت تا خو مونږ سره وعده کړې وه سالم ستا د مناظرې نمبر ایښی دی او دا که ته راونه رسېدې خو د هندوان او سیکانو دا ټول خلک به راپورې خاندي چې مولام پټ شو مولانا قاسم صاحب چې په هغه بل ریلوے سټیشن کو شوی دی نو پیاده را روان شوی دی
چې دا خلک ستړي شي او دوی خپلو کورونو ته لاړ شي، نو چې کم ملا صاحب زه غوښتم نو زه به لاړ شم د هغه کور ته بیټک ته به ور داخل شم چې نه ما ته څوک د زنده‌باد چغه ووایي، نه زما څوک استقبال وکړي چې زما په زړه کې هغه لویي پیدا نه کړي، دومره لوی سړی خو نه دا دنیا خلک دې زما استقبال کوي. نو لاره کې یو خوړ په خوړ پیاده مزل را روان دی غریب، خوړ کې چې راځي نه خوړ کې اوبه ډېرې وي، نو د پنسي اوچته کړی وي خو بیا هم دا پرتوب دې لون شو، کمیسي اوچت کو پرتوب دې لون شو، نو د خوړ نه چې کله پورې وته نو اوس په دې سوچ کې چې دا پرتوب خو د مالان دی، د خټم شو لوندم شو، دا به انزل غواړي او دا به اوچولم غواړي، نو که دا خو انزل خو آسان دي، دا اوبو کې به یې غوپکم، خو که دا زه اوچولو ته انتظار کوم نو دا خو بیا د ما باندې شپه راځي او خلک مې هلته په تمه دی، هغوی به هم پریشانوي. نو دا چلی وکړه چې لنګ یې ووو او هغه خپل پرتوګ یې راواغېسته چې کوم لوند و د خټو شوی هغه یې ووینځه او کونټه یې ورسره وه چې زه په لاره به دا پرتوب په دې کونټه کې ورکمه او په دې اوږه د پاسه به اوچت ونیسم نو هوا به یې وی او نور به پرې لګي نو په دې به وچي. الله اکبر، فقیرانه شان سړی کم سړی دی د شیوخو د مفسرینو د محدثینو استاد، هغه سړی چې حضور پاک ورته نقشه اچوي، د علم لوی غر او لکه د ملنګانو غوندې هغه خپل پرتوګ یې په کونټه کې ورکه او کونټه یې په اوږه نیولې ده او نور ته یې نیولې ده او لنګ یې والې دی او غریب روان دی. خلق عالمان راغلی دي په ټیشن کې وګرځېدل پیدا نه کړي، هوټلو کې ورپسې ګورې هسې نه وټ چې ته مخکې راغلي بل ګاډي کې په هوټلو کې نشته. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چې څنګه راغی نو ستړی و، یاره چې اوس ورځمه دا خلک به لا پوره نی خوارو خامخا به لارو کې ولاړې راشي هوټل ته لاړ شه نو هغې کې به یو ګنټه به په یو کمره کې لږ ارام وکړي نو بیا به لاړ شي. نو چې هوټل ته څنګه ورغی هوټل والا دې تپوس کو نوم دې څه دی، نو د خپل زوړ نوم خورشید حسن و، دا نوم یې بیا ځان ته بدل کړی، زوړ نوم یې خورشید حسن، نو هغه ته هغې ته یې وایي زما خورشید حسن نوم دی او زه سات دپاره یو کمره راله راکړې په کمره کې یو بوټی خوب کوم ارام دا جامې به مې موچي شي، نو هغې کې سم لاست مولیان ورپسې ګرځي، خلک خو خواره شو لاړل خپلو کورونو ته، خو چې کم مولیان دي هغې ګرځي ودرېږه د بسونو اډې ته لاړ شو چې ته بس کې نه راغلی هلته هم نشته، یاره یو هوټل دی دې غاړه کې ودرېږې هغې کې ګورو چې ته هغې ته نه ننوتې، چې هوټل ته ورل تپوس په هوټل کې کاو چې د مولانا قاسم نوم سړی خو څوک نشته هغې نه، چې هوټل ته ورلل هغه رجسټر یې کته یو نوم پکې راووت خورشید حسن. وی دا څوک دی؟ وی دا دې کمره کې یو بوډا سپین ږیری راغلی دی او په دې کمره کې دی. وی شکل یې څنګه دی؟ وی نرۍ غوندې شکل یې د خامتا جامې لاندې لنګ والی او ملا غوندې معلومېږي هندوانو. وی ودرېږئ ممکن ده چې همدا وی چې دروازې وټکوله مولانا قاسم صاحب پکې حضرت مونږ خو ستا لوی استقبال دپاره ولاړو په ګاډي ټرین کې په ریلوے سټیشن کې او د علاقې ټول علما او عوام الناس او د هندوانو سیکانو سره مقابله و نو مونږ خپل شان ننښاو چې دا به لوی شان کتاب مونږ بوزو دا تاسو څنګه راغلی وی دقې خبرې نه مې ځان پټ کړی ځکه هوټل کې کمره کې دی قاسم دومره لوی سړی نه دی چې تاسو د په لویه مجمع کې د هغه د زنده‌باد چغې ووهئ. قاسم دومره لوی سړی نه دی چې دومره لوی علما دی د هغې استقبال ته په لارو کوڅو کې ولاړ. شیخ الهند صاحب دی فرمایي یو ځای کې مونږ ناستو وی زمونږ دا خیال نو چې زمونږ شیخ دننه کمره کې ناست دی وی زوما او نور ملګري دي وی دې کې یو ملګري وی چې یاره د فلانکي کلي هغه قاري صاحب ډېر خشته ښکلی اواز دی نو سار مانځه کې هغه پسې ځو چې هغه پسې مونځ وکړو ډېر خشته قاري دی او خشته اواز یې دی. وی یو کس پکې وی چې کم وی پلانکې وی یاره قمقلو هلته ځو هغه خو زمونږ مولانا قاسم صاحب ته کافر وی نو موږ هغه کافر پسې مونځ کوو زمونږ شیخ ته کافر وی او ته وی چې هغه پسې ځو هغه چې چا خولې نه خبره وته وي هغه وي ما ته خو دا پته نه و چې زمونږ شیخ ته کافر وی خو اواز یې ډېر خشته دی مې چې مونځ به ورپسې وکړو. مولانا قاسم صاحب دا خبره واورېده ځان یې غلی چې ماسخوتن کله مونځ وشو نو شیخ الهند صاحب وی مونږ چې کوم ملګري ناست وو وی مونږ ته وی چې سار وختي به پاسو مونږ به یو بل جومات کې کوو ډېره سار وختي پاسو تهجد یې وکړل وی پونه کې وی مونږ وی چې شیخ صاحب ته ووایو چې دی خو تا ته صاحب کافر وی
ته په زموږ مونځ کېږي ځکه چې یو مسلمان بل مسلمان ته کافر ووایي او هغه کافر نه نبي علیه السلام فرمایي چې دا چا فتوا ولګوله دی کافر ګرځي نو مونږ ته خو شیخ معلوم دی او دا ملا صاحب زموږ شیخ ته کافر وایي نو خو دې پخپله کافر دی ولې مسلمان ته کافر وایي یو لوی عالم ته خیر غږ نشو کولی یریږو چې مولانا صاحب خو دې پیژني چې څنګه مونځ خلاص شو هغه سړي سلام او شاته وکتل مولانا قاسم صاحب ولاړ ملامته خو شوم چې زه ورته کافر ویم او دې راغی ما پسې مانځه ته ودرېد او شاګردان یې م راپسې ودرولي دي چې مونځ خلاص شو هغه مولانا صاحب راغی مولانا قاسم صاحب ته مولانا قاسم صاحب ټولو خلکو نه مخکې معانقه وشوه خو مولانا صاحب رنګ نه پته ولګېده چې مولانا صاحب ملامته دي وی صاحب راځئ خپلې کمرې ته یې بوت خپل عذر پیش کوي حضرت زه معافي غواړم زما د خولې نه ستاسو په حق کې څه ګډې وډې خبرې وتې دي زه معافي غواړم ما معاف کا مولانا قاسم صاحب ورته څه وی نه نه وی تا که ما باندې د کفر فتوا لګولې ده نو تا په زړه کې د دین یو جذبه پرته ده د دین د خاطره دې لګولې ده د خدای دپاره دې لګولې ده نو زه دې لرالم که په ما کې د کفر څه خبره وي نو ما ته ووایه چې زه ستا په لاس توبه وباسم او ستا په لاس ایمان راوړم او د هغې نه معافي وکړم اوس یې دې خبره کې په ځمکه نه نوځي چې خدای پاکه دا څه په غم واوړېده نه صاحب نه ووایه خیر ځکه ما د الله په شان کې څه ګستاخي کړي نو د الله په شان کې ګستاخي کفر دی هغه ته کافر ویم که ما د نبي علیه السلام په شان کې څه ګستاخي کړي نو د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي کفر دی د هغې نه م توبه وباسم ما ته ووایه که ما د قرآن په حق کې څه ګستاخي کړي نو د خدای د کتاب په حق ګستاخي کفر دی ما ته ووایه زه د هغې نه توبه وباسم بیا سړی چې نه جیده سټیم نه دي کړی سټیم نه دي کړی او زه معافي غواړم دې ته عاجزي مونږ به څه کوو الله اکبر چې معمولي څه خبرې زه د چا نه کم یم ملا هم وایي پیر هم وایي امیم وایي زمیدار هم وایي تاجر هم وایي دا کبر به مونږ کوم ځای ته رسوي د دواړو جهانو سردار مدینه منوره کې روان دی په یو ډیران تیر شو صحابه ورسره دي ټولو پوزې پټې کړې حضور پاک مبارک صحابو نه تپوس وکړو وی دا پوزې م ولې پټې کړې وی صاحب دا ډیران دی د دې د وجې نه م پټې کړې وی ډیران څه ته وایي ډېر هوښیار وی صاحب دا خلک پې ګندګي غورځوي ډوډۍ پې پاتې شوې وغورځوي جامې چې خیره نه شي زړې شي سټېدلی پې وغورځوي هډوکې پې غورځوي نه نه دا خو ډیران نه دی دا خو ډېر د عزت شی دی صحابه حیران شو الله و رسول ته باقي پته ده وی ګورئ جي وی هغه شی په دې ډیران تاسو غورځوئ او پوزه ترې پټوئ د کوم شي دپاره چې یو مسلمان بل مسلمان وجني او یو مسلمان د بل مسلمان عزت اخلي هغه جامه چې مسلمان به مسلمان وجني چې زړه شي دلته وغورځوئ بیا دې پوزې پټوئ هغه ډوډۍ چې مسلمان د هغې دپاره بل مسلمان وجني او د مسلمان عزت اخلي هغه ډوډۍ چې د مسلمان خېټې ته لاړه شي نو په دې ډیران یې وغورځوئ ګند ته جوړ شي هغه میوې او خوراکونه چې مسلمان ولا مسلمان وجني او یو مسلمان د بل مسلمان عزت د هغې دپاره اخلي هغه چې څښا شي او ستا نه فالتو شي نو په دې هغوی ډیران ورته وایي دا خو د عزت شی دی جامه ډوډۍ او ستا خوراک چې د نه فالتو دی پې پروت دی دې له خو مسلمان وجني رونو انسان خوري څه اغوندي څه او د انسان حقیقت څه دی ډوډۍ څونه عزتمن شی دی او څونه محترمه ده خلک یې ښکلی او رومال ته تاوی لیکن چې د انسان د مبارکې خېټې ته ورورسېږي څه بلا ته جوړه شي دا د انسان حقیقت ډوډۍ خشته شي او میوه سیب کیله انګور د قیمت شي اعلی شی دی خو چې د انسان خېټې ته ورورسېده څومره ګند ته جوړ شو د انسان د دن نه کارخانې دغه حیثیت دی اوله نطفة واخره جیفة وفیما بینهما حامل للعذرا بی اول د نطفه ده اخر مردار د چینجو که انسانیت پکې نی او ایمان پکې نی او یا پکې فسق و فجور راشي د چینجو جاله او دې میانس کې وګوره نو په ګېډه کې دې څه مرداره پټه کړې ده دا ټوکړه ده په بکس کې پرته وي دکاندار سره پرته وي څومره مزېدار او ښایسته وي خو چې د انسان د وجود نه توشي په درېیمه ورځ ښه بیل کوي که نه کوي دا د انسان د وجود حقیقت دی
اوبه دي خشته مزیدار ښکلې پرتې دي، خو چې د انسان وجود ته داخلي شي نو څښا متیازې بیان کې ته جوړې شي که جوړې نه شي. څه حقیقت دی د انسان. میلو درنده دی که دې صفیونه کې، که نکونه دې وانغېشتل او زیاتي ویښته دې وانغېشتل او یو میاشت در باندې تېره شوه، قسم دې خپل بچي او ښځه به هم در نه یېرېږي. غټ غټ برید به دې نیولي او لوی لوی ویښته به در باندې ختلي او غټ غټ نوکان به دې نیولي او څښا کړي به بین به د نځي. دا د انسان حقیقت دی. لامبې به جامې به خشته اچې او ویښته به دې کټ کې او نوکان به دې کټ کې او په صابون به لامبې نو ښکلې به، او که دا دې ونه کړل ځکه نه ته یو هفته یو میاشت اومه لامبه نو څښا بین به د نځي او که به د نه نځي. دا د انسان حقیقت دی. او دس چې ماته د خلکو نه ځان لرې کوي. ولې کوم بین چې د نځي د هغه بین د لاسه نه ښځه خوب کولی شي او نه در بچي خوب کولی شي. د انسان به کبر څنګه کوي؟ دا د کبر ځان پسې مټې والي. یو غاښ باندې چې د انسان دړ شي څومره چغې وباسي. بیا کور کې ته څوک خوب نشي کولی. خېټه چې معمولي بې اعتداله شي نو بیا دومره دستونه پې ولګي هغه د عزت انسان بې عزته شي، جامې ته لاندې رواني. څښا بدبویه انسان سره کبر نه دی مناسب، انسان سره عاجزي مناسبه. زمونږ په دې علماو کې یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی، مولانا رشید احمد ګنگوهي رحمت الله علیه. ډېر لوی سړی. د دې سړي دومره لوی علم دی چې دله د دې علم ته کله حیران شم چې خدای دله تا کوم علم ورکړی. په ترمذي یو شرح لیکلی دی کوكب الدري او په بخاري یو شرح لیکلی دی لامع الدراري. سړی علم ته د حیران شي خدای دې سړي تا کوم علم ورکړی. نو چې دومره لوی سړی وي نو هغه کې خامخا یو بوډۍ لږ راځي. علم یو لوی نعمت دی. نو څنګه سړی ظاهري خشته جامه واچوي، چوغه واچوي او شکل ښکلی کړي نو ځان ورته لږ لوی ښکاري. دارنګې چې چا کې علم زیات وي نو دا علم په دې سړي کې لږه نشه پیدا کړي. دې لومبې لاړ مولانا حاجي امداد الله صاحب مهاجر مکي له او غله لاړ. نو حاجي صاحب ورته وایي بیعت وکړه ما سره. حالانکې حاجي صاحب چا نه دا مطالبه نه وه کړې. وی صاحب بیعت به وکړم خو ما نه دا ذکر و اذکار نه کېږي. کتابونه کتل دي او طالبانو د سبق ویل دي نو دا ذکر و اذکار او دا پیسې ما نه کېږي. زه یو شپه خو را سره تېره کړه، یو شپه تېره کړه، زه ډېره ښه شپه به تېره کړه. نو چې شپې ته ورسره پاتې شوم نو حاجي صاحب د شپې پاسې تهجد یې کول. وی ما به تهجد نه کول، کتاب طالبانو لګور او سبق طالبانو ته خان. خو او شرمېدم. وی مې چېرې دا دومره سپینګیري سړی پاسې و تهجد کوي راشه ته م ورسره وکړه. وی پاسې تهجد مې ورسره وکړه. حاجي صاحب ناست خپل ذکر و اذکار کوي. نو یې زه شرمېدم چې دې اوس ذکر و اذکار کوي بوډا سپینګیري زه سملم نو دا خو لکه یو بوډۍ بده خبره ده. نو امام ورسره لږ لږ ذکر و اذکار. وی هغه د حاجي صاحب هغه ذکر چې هغه به لا اله الا الله وي که نه معمولي غوندې به یې په زوره کړل. وی هغې زما دې زړه یو څو جټکې یې ورکړل. وی چې سار شو ورنږدې شم چې صاحب بیعت به وکړم خو ډېرې کلمې به راته نه ښیې، یو دوه درې ټکي به راته ښیې. وی خیر دی یو شی درته ښیم صاحب ذکر بیعت یې ورسره وکړه. مولانا رشید احمد ګنگوهي چې یو ورځ تېره کړه وی صاحب زه در سره یو څلوېښت ورځې تېروم. وی زه خپلو طالبانو ته سبق ښایم. وی نه صاحبه خیر دی ما له لږ ټیم راکړه در سره پاتې کېږم. لکه یو پوټې غوندې د علم هغه لویوالی پکې و، کبر پکې نو، لوی شخصیات دي خو خامخا. نو حاجي صاحب یو ځل ډوډۍ خوړه چې ډوډۍ خوړه دی ولا راغلی دغه مقام کې. نو حاجي صاحب ته میوې هم پرتې وې، روجې موجې پولاو مولاو دا قصې پسې پرتې وې. دی ورسره کېناسته. نو چې کېناست نو حاجي صاحب دال راواغېشتل او په یو کاسه کې واچول او یو ډوډۍ ورسره کړه. او مولانا رشید احمد صاحب ته رشید احمد وی دا هغه ګوټ کې کېن دا ډوډۍ وخوره. اوس که بل مرید و که نه د دې زمانې مرید بشیر جان غوندې مرید وی به چې خط دې ته پیر وی په خپله غوښې خوري او مال یې دال راکړي، په خپله لګیا دی او صاحب دا دغه خوري روجې خوري او بریاني خوري او چرګان خوري او مال یې ډوډۍ راکړه او غاړې ته کېنه او دال یې راکړه. دا پیري مریدي بیا په کار ده. نن سبا خو تکړه هغه پیر دی چې خشته لنګر چلوي. مریدان د هغه پیر ډېر صفتونه کوي. تاسو تپوس وکړئ که مرید به د هغه پیر ډېر خشته لنګر یې دی
ډېر مزېدار غوښې دي سرې کړي دي پکې هلکه ته ډوډۍ لځې او د ډوډۍ لپاره پري مرودي کې هوټل والا نه بیا وکړه بیعت د هوټل والا نه وکړه هغه ډېر شیدونه پخوي ډېر خشته لنګر ډېر سپېشل او ډېر زبردسته ډوډۍ ده او مزېدار تیکي دي پکې او صاحبه خوراکونه دي پکې نو زه که تیکو والا نه بیعت کوې نو پېښور کې تیکو والا ډېر دي هغې نه بیا معیار د حقانیت د زړه باطن دی صفی ده کبر پکې نی غیبت پکې نی او الله یادوي او چې ته ورته وګورې او تا ته الله یاد کړي اولیاء څوک دي نبی علیہ السلام فرمایي هغه خلک دي چې دي ولیدلی شي الله ورته یاد شي نو که داسې دې زمانې پیري مریدي وویل چې په تندر دې لګي دا په خپله مالی دال راکړلو نو یې ډوډۍ لاس کې راکړه په خپله لګیا دې پولونه خوري غوښې خوري چرګان خوري خوا مولانا رشید احمد ګنګوهي غاړې ته کېناستو چې ډوډۍ وخوړله غوندې وی دې خو رشید احمد دلته راشه رانږدې کړه مولانا قاسم حاجي امداد الله صاحب لګیا د هغه مخکې هغه ښه خوراکونه خوري وی رشید احمد خفه نه شي ځان له مې کړې وی د دې دالو د ځان له ډوډۍ د خوراک کم قابل نه وي پکار دا و چې هغه مخامخ سپلو سره مې کېنولو چې دا مې در باندې سمولې خو یاره لږ رحم مې در باندې وکړو احسان مې در سره وکړو دال او ډوډۍ مې در باندې مې وخوړه د دې قابل هم ګورې نه او ته څه وایي وی حضرت وی زه د دې قابل نیم چې ستا د خانقاه او ستا د دې دربار د مریدانو سپلی سمې کم د دې قابل نیم وی دا دې را باندې لوی احسان وکړه چې نوړی ډوډۍ دې راکړه او غاړه کې دې کېنولو ډوډۍ ته یې واغېسته او په شوټه پوی خوره بچې اوس پیسه ته د دې قابل چې تاله زه د خپل خلافت اوس درکړم اقر وز باندې خلیفه قضا او زما په ګدی کېنه او چې څنګه ما مریدانو ته لګیاوم او بیعتونه کول تو زما په ځای کېنه او خلکو له طریقې ورکړه عجزۍ کې کمال دی مولانا رشید احمد ګنګوهي کوم ځای ته ورسېد یو ځل ناست دی اشراق مانځه دپاره ناست دی یو طالب راغی طالب شاته کېناست ادب دپاره شاته ناست دې مخکې ناست دی د مانځه په انتظار دی او طالب شاته کېناست ادب په خیال چې د ما استاد په شاته کېنم چې دا استاد زما ډسټرب نشي یعنې ذهن باندې بوج را نشي چې مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه چې شی وګرځوله طالب شاته ناست دی په طالب پاسېدو کېنه طالب پاسېدو وي نه به پاسې کېنه او زه استاد امر دی طالب کېناسته مولانا رشید احمد ګنګوهي راغی طالب نه شاته کېناسته وی چې څومره ساعت تا زما شاته ناسته کړی دومره به زه ستا شاته ناسته کوم ته خو د پیغمبر د حدیثو طالب وجلی مې ستا خو ډېر لوی حیثیت طالب به پاسېدو وي کو پاسې دی ښه بنې کېنه څومره ساعت چې هغه ناسته کړو هم شاته کېنه درس و یو ځل بارې درس کو باران شو چې باران شو طالبانو منډې کړې وی درس چې باران شو وی دی کوټې ته دی طالبانو کوټې ته منډې کړې کتاب ولې کتاب لون نشي څوک چا کتاب اوچت که چا صادر اوچت که چا ټپۍ اوچته کړه خو چې طالبان کوټې ته څنګه لاړل مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه لاړ پیزار سره او خپل صادر یې خور کو د طالبانو سپلی پیزار راخلي په هغې کې چې د هغې نه یې پن راوتړه طالبانو منډې کړې حضرت دا څه کې زمونږ د حدیثو شیخ استاد دی او ته زمونږ سپلی خپل صادر کې او بیا غلی پن نه وتړل وي دا لمدېږي نو دا به ته راوچتی وی تاسو ټول د الله او د رسول خبرو کې مشغول یې ټول ورځ لګیا یې قال الله تبارک وتعالی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم په جب هم د خدای او د رسول خبرې چلیږي نو چې ستاسو پیزار اوچت نه کم د چا پیزار اوچت دی لویو خلقو که ګټلې ده په دغه عاجزۍ ګټلې عاجزي الله پې خوشحالي من تواضع لله رفعه الله څوک چې د الله دپاره په ځان کې عاجزي پیدا کړي چې الله په عاجزۍ خوشحالېږي او زه به هم عاجزي کوم کبر لویي به نه کوم نو پروردګار نبی علیه السلام فرمایي عزت ته الله په لاس کې دی الله به عزت ورکړي او چې کم لویي کوي ځان کې کبر پیدا کړي نبی علیہ السلام فرمائی وضعه اللہ اللہ وی سر بدلو ام ختم بدے عاجزی اللہ خوش ہے اس عاجزی دانا نا چی جامع بشلے دلے چھے عاجزی دی تنوی چی سپلے بدشلے دلی عاجزی دی تنوی چی صادر بدشلے دلی او جامع بنیندنا حدیث پاک تی ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ دولی دی
او ډول یې خوښې جامې پاکې باچئ ساپلی ښه پالش کړی اچوه صادر ښه خشته اچوه پټکې ښه صفا اچوه صابون سره لامبه خوشبو نبی علیہ السلام پورې کړې ده بالکل استعمالوه عاجزي دې ته وایي چې بل مسلمان ته به سپک نه ګورې دې ته عاجزي وایي دا به نه وی چې زما په شان جامه د چا زما په شان مسلماني د چا بل مسلمان ته سپک کتل او بل مسلمان د ځان نه کمزورې ګڼل دا کبر دی دا به نه کې خپله معاشره کې تا سره یو طالب العلم ملګری دی هغه ته به سپک نه ګورې تا سره خپل ګاونډ کې یو غریب ملګری دی هغه ته به سپک نه ګورې تا سره په دکاندارۍ کې یو غریب ملګری دی هغه ته به سپک نه ګورې دا پکې لا څه شی چې یم خو زه هم چمن دیگری نیست ما پشان لا سوک داسې دې ته عاجزي وایي عاجزي دی نه وایي چې جامې به دې شلېدلي او پیزار به دې شلېدلي او جامې به شلېدلې چې او صادر به شلېدلي ته عاجزي نه نو عجز و انکسار دا هغه صفت دی چې دا په الله کې نشته الله لوی ذات دی دا الله پاک د مسلمان دپاره خوښ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بر اسمانونو ته لاړ او د پروردگار سره ملاقات شو نو الله یې تپوس کی وی څه تحفه دې ماله راوړې ده ګوره دا عجیبه تپوس دی اوس الله له به څه تحفه وړې الله سره خوار څه شته ماله دې څه تحفه راوړې ده ښایه شابه نو حضور پاک مبارک هوښیار او وحی به ورته کېدله وی الله داسې تحفه مې دله راوړې ده چې تا سره نشته داسې تحفه مې دله راوړې ده ته به حیران چې به څه تحفه چې الله سره نی التحیات لله والصلوات والطیبات الله د بدن د مال د جبې عاجزي مې دله راوړې په جبه م ستا په دربار کې زاري کو التحیات او د مال په بنیاد به ستا په دربار کې عاجزي کو او د وجود په اندازه په خپل وجود به هم ستا په دربار کې عاجزي کو عاجزي مې راوړې ده په خوله په بدن په مال کې دا عاجزي تا سره نشته نو چې دا واقعي چې دا د خپل عاجزۍ اظهار وکړو الله وی السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته زما تسلیمات سلامونه او رحمتونه او برکتونه دې پتا نازل نو حضور پاک بیا سوی ځان سره په نبی علیہ السلام خو رحمت نازل شو سلام شو نو ګناه امت پاتې شو السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین زما په نیکانو بندگانو او پما او زما په غریبانانو زما په نیکانو امتیانو او پما او زما په غریبانانو امتیانو دې ستاره طرف ته سلامت هغه د پیغمبر علیہ السلام د عجزۍ خبرې او د الله ذوالجلال هغه سلام او بیا د نبی علیہ السلام د عجزۍ هغه درخواست امت دپاره دونه الله ته خوښ شو چې مونځ کې دله لازم کړه مونځ کې به وی عاجزي دا ډېر د کمال شی دی څومره چې د ځان عاجزه کړ هغه هغومره به د الله خوښې او د دنیا نعمتونه دا د الله سره دي ګورې بنده سره نه دي وما بکم من نعمت فمن الله څومره نعمتونه دي که مال دی که دولت دی که روغ صحت دی دا ټول د پروردګار سره نو عاجزي به کوو لویي به نه کوو لوی به خدای ګڼو ځان به عاجزه ګڼو چې عاجزي دې پیدا کړه ګوره سجده په مانځه کې وایي دا د عاجزۍ نښه څومره چې تندې په خاورو کې راښ کړه دا د عاجزۍ نښه دا رکوع چې کې دا د عاجزۍ نښه دا دواړه لاسونه چې په سینه باندې تړي دا د عاجزۍ ځان ته خپلې زولنې کړی دی واچولی دا د عاجزۍ نښه او چې دا ټیټېږي او دا تحیه شکل کې ټول د عاجزۍ مونځ ټول عاجزي عاجزي ده حج چې کې ګوره دوه څادرې دې واچولې او خپې دې بربنډې کړې او سر دې سرتور دا ټول د عاجزۍ نښه عبادت هغه عبادت دی چې په هغې کې عاجزي وي او چې عاجزي پکې نه او کبر وي نو هغه عبادت نه وي نو خدای پاک دې په مونږ کې تواضع پیدا کړي الله دې مونږ د کبر نه وساتي یو پلار ته او مشر یو افسر ته ولاړې څونه د احترام او د ادب لاندې ولاړې دقسې د احترام او د ادب لاندې به ولاړې یو خوا سوچ او بل خوا سوچ او فکر به بالکل نه کې او بیا به ورته ټیټ شي دا سر ټیټول دا بیا احترام شو د الله او بیا سجده کول چې دا تندې خو بهترین اندام دی دا ورته د خپو په ځای کې او په خاورو کې کېدی دا د الله بل احترام او بل عزت دی او چې ورته ودرېدې نو دې وخت کې به د دنیا خبرې بند دي دې وخت کې به لاسونه او خپې غړقول بند دي دې وخت کې به شونډې په خوراک او په نینو او په چکو خوځول بند دي
او دې وخت کې به د بل چا سره سلام کلام هم بندي. ولې؟ دا د خدای احترام دی. که تا پکې د مخلوق سره خبرې منظم کې او بل سره هم خبرې کې منظم کې او ځانونه هم ګرې او یو خوا بل خوا هم پکې ګورې او څوک سلام اچي او ته وعلیکم السلام، الله به وي تا خو زما عزت ونه کوي. یو مشر ته ولاړې نو ټوله توجه به د هغه خپل مشر ته وي. که اخوا دې خوا ګورې او څوک سلام او ته غله داسې ګورې او کله داسې ګورې نو هغه به غوسه ورځي چې وروره ما مخکې ولاړې لږ د ادب لاندې ودرېږي. لمونځ ټول ادب او احترام دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په خپل د الله ادب کړی دی، احترام یې کړی دی. والله د دې خبرې وړ دی چې مونږ احترام او ادب. احترام ادب د هغه چا کېږي چې څوک لوی شخصیتي او لوی ذاتي د الله نه لوی ذات بل نشته. دا احترام الله کړی دی او دې مونږ ته هم تعلیم را کړی، صحابو ته هم تعلیم ورکړی دی چې تاسو به د الله احترام او د الله عزت کوئ او کم شی چې بیا الله ته منسوب دی او نسبت یې کېږي د هغې به احترام کوو. لکه بیت الله شریف شو، اوس دا یو تعظیمي نسبت دی. بیت الله د الله کور، تعظیمي نسبت. الله پکې اوسېږي نه او نه الله یو کور اوسېدو ته محتاج دی. ادب او احترام به کوو. د حضور پاک په زمانه کې د بیت الله د پاسه به د ریخمو غلاف پروت د عزت دی. ګنې ګټو ته د ریخمو د غلاف څه ضرورت دی چې ورته اچولی کېږي؟ دا د هغې احترام او عزت د بیت الله او حضور پاک په خپله خپل کړی دی او صحابه کرامو ورپورې مخونه مږلي دي او بیا ملتزم ته به حضور پاک په خپله ورغی او صحابو ته یې ویلي دي چې دلته دعا قبلیږي او کله یو مخمګه او کله بل مخمګه او بیا د بیت الله تعظیم کا او احترام تاوی ګټې. دا ټول د دغه ګټو او د دغه کوټې عزت ولې کوي؟ نسبت الله سره دی. دا په حقیقت کې د الله عزت او د الله احترام. حجر اسود یو کاڼی دی، کاڼی، لیکن حضور پاک په خپله ورغلی دی او ښکل کړی دی او چې رسېدې ورته نه شوې نو لاس به یوسئ هغه ښکل کې او که داسې هم نشئ کولی یو چوکه وله یوسه هغه ښکل کا او که داسې هم نشئ کولی لرې ځای نه ورته ودرېږه او یو سلام یو د ادب استلام چې ورته وایي د ادب او احترام تقاضا وکړه. دا ولې یو کاڼی دی لیکن حضور پاک فرمایي الحجر الاسود یمین الله فی الارض. وی حجر اسود په ځمکه د الله ښی لاس دی. نو د الله لاسونه نشته او نه په حقیقت کې دا د الله ښی لاس دی. یو نسبت الله سره پیدا شو د پیغمبر علیه السلام په مبارکه ژبه. نو د دغه نسبت دون احترام او عزت دی چې د دواړو جهانو سردار شونډې مبارکې څونه قیمتي دي. د دواړو د جهانو سردار ژبه مبارکه څونه قیمتي ده، د هغې مبارک لاس څونه قیمتي دي، لیکن هغه نسبت د کاڼي چې الله سره د حضور پاک هغه قیمتي شونډې او قیمتي ژبه په دغه کاڼي لګوي. ولې نسبت الله سره شو؟ الله سره چې د نسبت قرآن شریف د الله کتاب دی، کتاب الله اور الله سره نسبت دی. د دې څونه قدر دی؟ قرآن شریف کې الله وی لا یمسه الا المطهرون، په پلیته به لاس نه ورکوي. حالانکه دا خو کاغذ دی او کاغذ کې بیا حرفونه دي او کارخانه کې لیکلی شوی دی یا په ګوتو لیکلی شوی دی. دغه کاغذ چې د اوربشو د جوارو د بوسو نه جوړیږي او کارخانې ته لاړ او دغه کارخانه باندې پرنٹ اوت او چاپ اوت او د الله قرآن پہ چاپ شو، نو دې سره د څه نسبت دی؟ الله خو دې له نه ګوتې وروړلې دي او نه الله تعالی دې کاغذ سره جنګېدلی دی او نه ورسره رسول الله مبارک جنګېدلی دی او نه دا حجر اسود سره جنګېدلی دی، خو یو نقشه په دې کاغذ چاپ شوې ده. هغه نقشه د الله د خبرو ده. دا نقشه د الله د خبرو نقشه ده، د الله د کلام نقشه ده. نو دونه الله په خپل عزت ورکوي چې وی لا یمسه الا المطهرون. بې اودسه به ګوتې نه ورو که چا بې اودسه ګوتې په قرآن شریف خو څه کوي چې د هغې نه کوم رومال تاو دی، رومال خو زیاتي شی د هغې او خو د قرآن نیسۍ ګورې د قرآن یو هغه رومالي چې بهر نه دی، یو هغه چې دا بعضې رومال د دې قرآن شریف د کانټۍ سره وګنډي. هغه کانټۍ به والم، هغه کانټۍ چې د قرآن شریف په محفوظ دی او ګنډېدلی دی او د قرآن جز دی، هغې له هم ګوتې وروړل جرم دی، هغې له به هم نه وروړل. او چې په لویه بې اودسۍ کې مبتلا شي نو د قرآن شریف تلاوت هم بند او حرام نه به کې بلکل. قرآن به نه لولي،
چې سړی په لویه بې اودسۍ کې مبتلی. اوس دا قرآن لوستل خو ستا خپله خوله ده، نو اړقی یې راړقی. دې سره څه دي؟ دا د قرآن حروف خو تا جوړ کړل، الف تا جوړ کړ یو مخرج کې، بې دې په بل مخرج کې جوړه کړه، جیم دې په بل مخرج کې جوړ کړ، قاف دې په بل مخرج کې جوړ کړ. دا خو ستا شونډې دي او ستا غاښونه دي او ستا ژبه ده، ستا خپله کارخانه ده. دې کې خو الله ګوتې تاله نه دي والی، او نه پکې پیغمبر دله ګوتې والی دي، او نه پکې د قرآن شریف کاغذ دننه پروت دی. لیکن په دې ژبه او په دې شونډو چې کم حرفونه روزي د دې کارخانې نه، دا هغه حرفونه دي چې دا د الله د کلام نقشه ده. نو دا خپله ژبه چې سته اختیار کې ده او خپل غاښونه چې سته اختیار کې دي چې ته په لویه بې اودسۍ کې نو د قرآن حرف به د ژبې نه نه راوباسې، د قرآن د نقشه به پې نه جوړی، د قرآن نقش په دې ژبه نه جوړی چې په لویه بې اودسۍ کې پروت دی. دا ولې؟ دا د قرآن شریف احترام دی، دی تعظیم دی او دی لویي ده. دا احترام به کو، دا د حضور پاک احترام دی، دا د هغه د کلي احترام دی. یو نسبت جوړوه، رسول الله دا الله پیغمبر، الله سره نسبت ته احترام بکو. کتاب الله الله سره نسبت ته احترام بکو. رجال الله هغه خلق چې تا الله ته رسی او ستا او د الله په میانس کې واسطې او نسبتونه دي، د هغې احترام بکو. بیت الله د الله کور، جومات وغیره چې جنابت په لویه بې اودسۍ کې مبتلی، نو دې جومات ته به نه داخلېږي، جرم دی، ګناه ده. حالانکه دغه جومات ته خو هم دا خاوره ده، ګټه ده که نه، دغه ځمکه ده، څه چل لمونځ مه کوه، ځه تلاوت پکې مه کوه. نو دا داخلېدل ورته ولې منه دي په لویه بې اودسۍ کې؟ دا د دې نسبت چا سره پیدا شو؟ الله سره. چې الله سره نسبت پیدا شو، احترام به کې، عزت به کې. یو دلیل نه دی، په سوونو زرګونو دلایل دي. صحابه کرامو په د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې کله په لویه بې اودسۍ کې مبتلو، نو لاس به یې ورسره نه ملاو، دون احترام دی کو. حضرت ابو هریره رضی الله عنه په لاره را روان دی، حضور پاک مبارک سره مخامخ شو. نو دې ته پټېده په یو لار باندې، نبی علیہ السلام کلک ونیوه، خو ابو هریره په لویه بې اودسۍ کې و، غږ یې ونه کړ، ځان سره یې بوته کېناستل. ابو هریره رضی الله عنه وایي چې د نبی علیہ السلام پام بل طرف ته شو، نو غلې غوندې پاڅېده او مې لام بله او بیا رالم کېناستم. چې نبی علیہ السلام ما ته وکتل، اینه کنت ابا هریره، ابو هریره چېرته تللی؟ ته خو ما ځان سره راوستې، دلته مې کېنولې، دا چېرته غیب شې ولاړې؟ او ورته څه وایي؟ وی د الله رسوله انی کنت جنوبا، زه په لویه بې اودسۍ کې مبتلا وم، فکرهت ان اجالسکا، دا مې ښه ونه ګڼل چې په دې لویه بې اودسۍ کې د مبتلی یم او ستا په مجلس کې دې کښېنم، ځکه لاړم خو مې لمبل. نو منه نه دي چې په لویه بې اودسۍ کې څوک مبتلی او د پلار سره کینی یا مور سره کینی یا استاد سره کینی، لیکن حضور پاک په دې خبره خاموش پاتې شو. دې ته زمونږ طالبان تقریر د نبی علیہ السلام وایي، یعنی حضور پاک دا ورته ونه وی چې نه خیر دی، نه به دې لمبل، چپ پاتې شو. دې نه علما دا مسله معلوموي چې د حضور پاک د مجلس ادب بام کې، حضور پاک چې کم مجلس کی کینی، نو ته جنابت سره په جنابت کې په دغه مجلس کې مه کېنه، لاس به نه ورکو، لاس د نبی علیہ السلام لا. ولې؟ ځکه په بې اودسۍ کې مبتلی. دا د حضور پاک عزت دی او د حضور پاک احترام دی. او قرآن شریف کې الله په خپله ذکر دی، یو نه بل، یو نه ډېر. بعضې صحابه به راغلل، هغوی به دیوال غاړې، هغوی خو نه وپوهې که نه، نوي نوي مسلمانانو پته ورته نه لګېده، هغوی به وي دا عام انسان دی. نو دیوال غاړې ته به یې آواز وکړه، یا محمد اخرج الینا، اے محمد بار روزه. هغه خو نوي مسلمانانو نن اسلام راوړو، هغوی ته خو پته نه وه. فوراً الله آیتونه را لیږي، چا به په مجلس کې شور کاو، اوچت اواز سره به یې خبرې کولې. فوراً الله احترام دپاره آیتونه را لیږي، یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان خاوندان. دا ډېر د مینې لفظ دی ښه، اے د ایمان خاوندانو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، د پیغمبر د آواز نه به آواز نه اوچته وی، ولا تجهروا له بالقول،
کجهر بعضکم لبعض یو سره چې څنګه په زوره چغې خواښې او خبرې کوې فلان کیا فلان کیا د فلان کی زویا دا چغې به هم نبي علیه السلام ته نه وهئ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون که د پیغمبر د آواز نه مواز پورته که یا په خپل مجلس کې یو بل ته په نومونو که موازونه کوئ په دې نوم د نبي علیه السلام ته آواز وکړه لکه یار دوسته چې څنګه کې ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون وی په ځان به خبر هم نه یې او دا ټول منځونه او دسونه او حجونه به د ډب ته پرېوتي او برباد شوي څومره سخت الله یو اډر نازل کړ یو سخت حکم نازل کا عمل دې ټول بربادو ټول نیکی دل په بولو کوم په پیغمبر بیا ادبی دی وکړه هغه سره د داسې خبرې وکړه لکه عام مجلس کې چې تاسو یو بل سره خبرې کې او کاغه مجلس کې د اواز پورته کا ان الذين بیا نبی علیہ السلام ته وی خیر دې خپکیږه ما ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون وی دا چې کم د دیوال پورې غلطه ته چغې وي ای فلان کی یا روزه نو خیر دی دا ناپوهه دی لا پورا د دین پوهه لا نه ده حاصله ده یو ورځې دوه ورځې مسلمانان دي ادب لا پورا دوی تا لا صحابو ته مونږ بیا ادب نه شو ویل لوی خلق دی خو دا یوې دوه ورځې مسلمانان دي لا دین پورا نه دي زده کړی رو بس زده کوي نو ته دې خفه کېږه ما ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم د نبی علیہ السلام په مخ کې چې څوک ټیټ اواز کوي غلی لګي او چغې نه وهي قرآن شریف کې الله وی دا هغه خلک چې دې زړونه د ما کنټرول کوي د دې زړه کې تقوا ما چولې ده دوی له مغفرت ته او لوی اجر دی دا ادب خی کی دا پیغمبر ادب کوا دا ولی نسبت اللہ سره دے اللہ سره نسبت دے تب قدر کے احترام بکے عزت بکے قسم دے دا حضور پاک دا کلو خلق احترام کرے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مدینی شریفی تا تلے نو اخو دیر شاگردان لرل او دیر لوی دا دین یو غرو دیر لوی حدیث او دا قرآن حکیم نا بس زرگونو نه په لکونو مسلې راوښکلي او دا حدیث او د فقه لوی استاذ دی شاگردان په خبر شو خوشحاله شو رالل مسله د دین داسې ده چې څوک لاړ شي مدینه منورې ته نو په مدینه شریفه کې دي سلویخ منځونو کې او روایت کې داسې راغلي هغه سلویخ منځونه اتور ورځو کې پوره کېږي نو دا حاجیان صاحبان چې لاړ شي نو دي اتر ورځې کوي تېروي او سلویخ منځونه کوي دوی لوی فضیلت ته نبی علیہ السلام د سفارش ذریعہ ګرځي نو چې یو ورځ تېره کړه نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مرګرو ته وی چې زه خو ځم هغې وی څنګه کم خوا ځې واپس ځم وی نه داسې چېرته کېږي موږ سره به دلته کې ته ډېری مېلمه به یې زموږ چې سبا بیا شوه وی بیا ځم ملګري بیا راغونډ شو ته ته څه کې چېرته ځې دا خلک به راپورې خاندي چې دا ستاسو څنګه استاد دی او څنګه امام دی او څنګه پیشوا دی دې د پیغمبر علیه السلام کلي کې نه ټینګېږي او تښتي موږ سره به خامخا ایسارېږي بیا یې ایسار کړه بیا ورته خلک راغونډ شو چې یا صاحبه چې بیا ته وی کم از کم چې میاشت دوه را سره نه تېرې خلک خو کوشش کوي زرګونه لکونه روپۍ لګوي دې زمانه کې چې د پیغمبر علیه السلام په کلي کې مې وخت لږ زیات دی منځونه قیمتي دي د نبی علیہ السلام مبارک سلام پکې کېږي هغه قیمتي دی نو ته ځې دا خلک به راپورې خاندي زه چې دومره نه ایسارېږې نو دا څلوېښت منځونه خو په دې جومات کې وکړه که نه چې مجبور یې کړه او تا څو عذر دی زما عذر دی وی نه دې پرېږدو څه عذر دی مونږ ته عذر ووایه دا مونږ پورې به ستا شاګردان زمونږ شاګردان خاندي وی ښه نو زما عذر دا دی چې تر کله زه د مدینې منورې د ځمکې ته رادننه شویم نو ما اودس نه دی مات کړی ما بول نه دی کړی زه په دې خبر یریږم چې اسنا په داسې ځای کې زه متیاز وکړم چې په هغه ځای د رسول الله مبارک قدم پروت دي دا خو ټوله ځمکه د دې کې خو هغې ګرځېدلې دي نو اوس ما پرېږدی چې خامخا مې مجبوره وی نور نشم ټینګېدی ما پرېږدی چې داسې علاقې ته وځم چې په یقین سره ما ته معلومه چې هلته حضور پاک قدم نه دی رسېدلی چې زه خپل بول وکړم چې واپس بیا راشم اوس دا څه منه نه دي صحابه په مدینه منور کې اودس مات کړی هیڅ منه نه دي
او خلقو پکې مات کړی دی، ماشومانو پکې مات کړی دی، سبدیت قصدن بدا بی ادبی نه کوي چې تا ته پته چې دلته د حضور پاک قدم مبارک دی او ته د هغې بې احترامي کې، دا خو کفر دی، دا خو کفر دی. لیکن داسې ځای چې د نبی علیہ السلام کړی دی، مدینه منوره انسان دی، دا فطري تقاضا ده، طبعي مجبوري ده د انسان څه به کوي. خامخا د حضور پاک زمانه کې خلک اوسېدلی دی او دسماتي پکې کړي دي، لیکن دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زړه کې احترام د نبی علیہ السلام مبارک عزت، قسم دی د حضور پاک د مبارک و احادیث و احترام. حضرت امام مالک رحمت الله علیه لوی سړی دی، دام د دین یو امام دی، په مدینه شریفه کې اوسېدلی دی او د حضور پاک د احادیث مبارک و درس پې کو. یو ځل درس دوران کې یو لړم د بره نه راپرېوته او د امام مالک په دې سټ کې ورننوت، چت نه پرېوت، د کجورو څانګو چتونه به هغه د امام مالک په دې سټ کې دننه په دې کمیس کې ننوته، لګیا دی د حدیثو درس کوي او شاګردانه پې پوهېږي چې راده دا رنګ بدلېږي را بدلېږي، ځکه د لړم ټک او د هغې زهر خو ډېر خطرناکي. لړم لګیا دی ټک ورکوي، کمیس کې دننه ګیر دی، بیا ټک ورکوي، بیا ټک ورکوي او دی لګیا دی د حدیثو درس کوي. خو شاګردان پوه شو چې زموږ شیخ باندې څه چل شوی دی، بیمار دی او که څه چل دی، خو دا رنګ یې بدلېږي، دا سترګې بل شانتې شوې. چې هغه حدیث اخلاص کړل نو شاګرد ته وي دلته راشه، وي زما دا لمن اوچته کړه. شاګردانو را منډه کړئ چې لمن یې اوچته کړه، اوس یو ځل لړم پې د پاسه ناست دی، هغه یې وغورځو مړی کړ او چې ملی وکتل بیا څو ځایه پړسېدلې وه، تک کسره پړسېدلې، تک کسره. وی صاحب مونږ در باندې وختي پیښو چې ستا رنګ مونږ ولید چې رنګ دې بدلېده را بدلېده. نو د الله بنده دومره د ځان ملاو پړسولاو، زهر وجود ته ننوتل، نو تا وختي مونږ ته ولې نه وې دا لړم به مړ کړی و که نه. وی ما د حضور پاک د مبارک و احادیثو درس کو، نو ما ته غټه بې ادبي ښکارېده چې دا بند کم او تاسو ته ویم چې راشئ او زما دا لړم مړ کړي. داسې به څوک دې زمانه کې ټینګ شي؟ دومره احترام و عزت د حضور پاک د احادیثو احترام، د حضور پاک د احادیثو عزت او احترام دومره پکې. او مسائلو لبم خلق راتل د مسئلې تپوس پې هم ترې کو، او احادیثو لبم خلق راتل د هغې طلب به هم کو. یو وینځ یې ساتلی وه، پوهې کړې وه چې څوک راشي د عامې مسئلې تپوس کوي نو ما ته وایه زه به زر روزم جواب ورکړم. او که څوک د حضور پاک د احادیثو زده کړې راغلل نو یو طرف ته یې کېنوه چې یو جمع برابر شي، نو بیا ما ته وایه روزم. نو چې څوک براله لوینځه براله، یې صاحب یو سړی د مسئلې تپوس کوي، دې به راووت جواب به ورکړه مېلمه بله، بل به راغی وینځه براله، یې صاحب بل یو سړی راغلی د فقر یو مسئلې تپوس کوي، دې به راووت جواب به ورکړه سړی بله. اوس هم دې علماو له خلک د مسئلو تپوس ته راځي. او چې د حدیثو طلب له به څوک راغی چې د حضور پاک احادیثو طالب یم زده کړه کوم، وی دغلته کښېنه، یو بم راته بل بم راته بل بم راته بل بم راتله، یو جمع به برابر شوه. نو دې به راغ امام مالک صاحب ته به دې وینځي وی، وی صاحب یو څو طالبان راغلي او د حضور پاک د احادیثو زده کړه کوي، ما یو ځای کې کښېنولي دي. امام مالک به فوراً لاړ، غسل به و به لمبه او بیا به خشته ښکلې مزېدارې جامې واچول او پټکې به یې تو او خوشبویي به یې راواغېسته، په ځان به یې ومږله، نو راوبوت د حدیثو درس به یې وکړ، نو بیا به کور ته لاړ. نو چا ترې تپوس وکړ، وی صاحب چې د عامې مسئلې تپوس درنه خلک کوي نو دا دومره تکلیف په ځان نه برداشت کوي او ځان نه تېری، او چې د حدیثو زده کړې له راشي نو ته ارض اللامبې او خشته جامې چې او په ځان خوشبویي پورې کې او پټکې په سر کې روځې. دا ولې؟ وی چې زه د حضور پاک د مبارک و احادیثو ښودنه او درس کوم او ما لمبلي نی او خشته جامې مې نه اچولې او پټکې مې نه په سر کړې، شکل مې د حضور پاک نه جوړ کړ او خوشبویي مې نه پورې کړې، نو ما له د نبي علیہ السلام د احادیثو له اولولو نه حیا راځي، شرمېږم بیا حیا راځي. دومره ادب او احترام، دومره عزت د احادیث. او بیا مجلس چې به ولګېد، دا د امام مالک په مدینه منوره کې د حضور پاک په جماعت کې به درس و. الله ولی یو حیثیت هم ورکړی،
هغه ځای کې به درس کو چې په کوم ځای کې به عبدالله ابن مسعود ګدی پرته و. دا حضور پاک خاص شاګرد نږدې د هغه ځای ګدی پرته و. او د دنیا خلق براتلل، اسیم مدینه منورې ته به خلق راتلل او د درس کې به شاملېدل او د نبی حدیث لیکل. لیکن د درس څو پابندۍ به وي د امام مالک صاحب. د درس به دا پابندي وي چې ټول به په ادب ناستي، سر به پورته کوي نه. داسې به ناستو کأن علی رؤوسهم الطیور، لکه د چا په سر چې مارغه ناستي، چې مارغه په سر ناستي او لږ هم سر لقی د مارغه الوزي، دقسې به ناستي ادب او احترام سره. او که څوک د دنیا بادشاه به ولې رانغی، د هغه د درس به دا یو ترتیب و چې درس پې نه بنده، چې درس نه به فارغ شو نو میلمه سره به بیا ملاقات. د درس دوران کې دا نشته چې دا هارون الرشید بادشاه راغی او دا فلانکې قاضي راغی او دا فلانکې قاضي راغی. خپل کار به کوي چې درس به خلاص شو، د هغې نه پس پې ملاقات کوو. دومره احترام د نبي علیه السلام دا حدیث. خدای ولا مرتبه کمه ورکړه. د کلي د نبي علیه السلام احترام، دې شوق چې د ما ټوله زندگی په مدینه شریفه کې تیره شي، او دې شوق چې د ما نه سا د مدینې په ځمکه وخیږي، او دې شوق چې د مدینې په قبرستان کې د نبی علیه السلام په ګوړ کې دفن شم. او مقه خدای ور نصیب کړه. دې ارمان الله څومره لوی عزت او احترام ورکړ. یو ځل د حدیث و درس د ناست یو سړی راغی، سړی په تلواره را روان دی، د دې خلکو په دې اوږو په سټونو قدم اخلي او د امام مالک له نیغ مخې له راغی. او چې ده له سنګ راورسېد وی صاحب دا درس دې بند که لږ راپاسه. خلکو هم پې دا سوچ وکړه چې دا څوک پاګل لیونی، ځکه دا د خلکو په اوږو په سټونو قدم اخیستل مخکې راتلل دا په شریعت کې منع دي، دا څوک لیونی دی. او بیا ورته وایي درس دې بند که، دا درس بندول دا هم ناروا دي، دا هم ګناه ده. نو دی چې څنګه راغی نو امام مالک صاحب هم لکې سوچ کړي چې سړی راشه پاګل غوندې دې ځان ته زر خلاص کا. نو درس یې بند که، وی راپاسه نو ورپاسېد، وی را ترغاړه و زر ور ترغاړه وه. وی ښه صاحب اوس یو اجازت راکړه دا تندی دې له ښکلو. نو ښکل کا، تندی یې وله ښکل کا. نو چې تندی یې وله ښکل کې امام مالک پوه شو چې دا سړی خو ما وی لیونی دی، لیوني خو د مولیانو تندي نه ښکلی، ته چل پکې شته. وی لکه دا یو څو غلطۍ ریولې وکړې، یو دې په ما د حدیثو درس بند که، دا دې یو بېادبي وکړه. د خلکو په دې اوږو سټونو دې قدمونه واغېستل، دا دې بله بېادبي وکړه. او زه دې پاسولم ځان ته دې تر غاړه باسلم، دا دې بله بېادبي وکړه. او زه دې په تندي ښکل کړم، څه چلو دا څه وجه وه؟ وی صاحب دا غلطۍ مې وکړه خو د یو حیرسته وجه. وی بېګا مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید، مرګرو سره دې جومات ته راغی او تاسو درس کوو. وی فوراً یې تپوس وکړه چې امام مالک ابن انس څه شو؟ امام مالک وی چا وی صاحب هغه دې ناست دی او درس کوي. وی ما له راوغواړی، وی تا ته چه وی چې نبي علیه السلام دې غواړي. وی ته راپاسېدې ترعد فرایسو کوي، دا ولې دې رپېدل؟ خو چې نبي علیه السلام ته نږدې شوې درته وی مه یارېږه، او ځان ته یې را ترغاړه باسه او په دې تندي باندې ښکل کړې. وی ما راویښ شم، وی مې چې خدایه زه به کله د امام مالک دغه سینې له خپله سینه ورسوم چې ورپورې ومږم، چې بېګا حضور پاک مبارک ورپورې خپله سینه مږلی، او دغې تندي باندې به د خپلې شونډې کله ولګوم چې بېګا پې حضور پاک مبارک شونډې لګولی، بل څوک رانه مخکې نه شي. دا د دې حرص د وجې نه مې دا کار وکړ. امام مالک دا خبره خو خوره شوه، شاگردانو خلکو واورېدله. وی خو زما م واوره، وی زما دې قسم د الله په ذاتي چې کله نه د حضور پاک د احادیثو خدمت ما شروع کړې ده او احادیثو ته ناسته مې شروع کړې ده، نو په ما داسې شپه نه ده تېره شوې چې په دغه کیفیت مې د رسول الله مبارک سره ملاقات نه ده شوې. هره شپه را ترغاړو دې په تندي مې ښکول. ولې؟ دا د حضور پاک د احادیثو عزت، د هغه د احادیثو احترام، نورې څه نشته. دقه خبره ادب او احترام چې درکیو، د دنیا جون به دې مخي، آخر به دې مخي، الله به م خوشحالی، رسول به م خوشحالی، او اسلام کې به پورا دن نه.
او که د ادب او د احترام زندگی د نه لاړه بې ادبه شوې بې ادبه بې ادب محروم شد از فضل رب د خدای د فضل نه محرومه د خدای فضل برکت بنی رښتیا ووایه زمونږ نه ادب احترام چرته لاړ حضور پاک مبارک به د سپینګیرې سړي نه په لاره